بالکل الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم دا اختر شپې وزیری نو هر سړي سره دا غمی چې ماته غوښه خراب نشي نو موږ هم دی واپډې والا تویلی ریکوست مو تکړه چې لږ د خلکو سره یو بوټي په دغه کې ځانو چلوي او څومره چې تاسو سره ریلیف ملاويږي او څونه تاسو سره وڅ کیږي نو دا تاسو تنګي خپل خلک چې دلته چې کم ناس کې هم د تنګي علاقې دي نو تاسو سره دغه کې چې دې ته ریلیف ملاويږي او د دوی د بجلی چې دا ټایم په ټایم دا چلیږي او دا ټریپ کیږي نه نو ان شاء الله هغه کم دلته بدمزګي راغلی و هغه مو یو سه عمر راغی مونږ نه په خطر طریقې سره هغه ختم شو دونه غټه خبر نه و او هغه زیور هغه په منځ کې یو بوټي خفغان راغلی نو هغه مرګري هم راځي او هغه ټول خبرې چې نو هغه ختم شو ان شاء الله بل لا کوم خبرې چې ریلیف نو هغه برم خبرې کوي دیو سه هم ناشته ان شاء الله چې هغه کې بتاو تاسو بالکل بونس پوینټ ملاوي لکه د بجلی د لوډ شیډینګ حواله سره سب امن امان مسلې څه دي جوړې دي شي بالکل دا خلک اکثر دغه شان د بجلی او اپډیټ جوړسونه راشي بیا مسلې په ګریډ سټیشن کې راته مسلې جوړ شي مونږ ته ماحول خراب شي نو هغه مونږ هم تر خپل طرف ریکوست وکړو چې دا د وسلو وزیر یو بوټي تاسو خیر خپل پزان باندې سخت تیروي خدا شي دی عوام سره او چلوي چې دې ته تکلیف نه سپیشل دا څنګه چې څه ته ویلای فایر کیږي دا صدا نو هغه فایر څه خبره نشته هغه مسله حل شو دي دلته کې لا څنګه مسله نه وراله سپیشل معذرت غواړم دا ټول سټاف چې په ګرمۍ کې موږ اوس دوی وایو په دې باندې تاسو په تاسو باندې په اجازه باندې شو صاحب ټول بیا پیدا کړو هم څه خبرو شو چې دا بینامه او شو څه خبرو شو چې عوام لا چې تاسو په خبره اعلان وکړو بالکل تقریبا 9:30 بجې موږ پنځه شپږ مرګري چې کوم و ناظمان راغلو او دا خبره ترې بیا پکې زموږ نور مرګري په فیسبوک په لارې خبرې دل راتل باغونه جوړېدا مس انډرستانډینګ جوړ شو وړه شان مسله کریټ شو الحمدلله انتظامیه په وخت ورسېدا ایسو صاحب ډي سي پی صاحب نور سکیورټي څونه وا پټیم راغلی و ورور رسېدلو او ایجو صاحب هم راغی د ګریټ خبره مسله غره چې کوم حل شو او ان شاء الله چې موږ کوم مقصد راغلو اصل مقصد ټول مرګري دا تاسو کوي او رنګونه کې چې هغه مقصد پاتې نشي ځکه چې اختر ورځ شپې هغه ایجو صاحب ته موږ بار بار وی ډي سي پی صاحب مته وی چې دا مسله د لیپ ان شاء الله موږ ته ملاويږي او باغې باندې موږ سره بیا کینو په دغه سره بیا یقین دهانی به تخلو دا څه خبره کې برس کوي خپل خبر نه رسو شو دا پس په بیا موږ راځو دا زموږ ریډ دی موږ پرمن خلک یو ټول دا ما وی وخت ویل چې موږ پرمن وسیږو خو چې دا چې راځي مرګري نیم پکې تیز کې راشي او کار وشي هغه به موږ ځاله کو د خان صاحب تاسو چې راغلي وي د ریلیف په لاره باندې راغلي وي آیا دا خبره تاسو څنګه یقین دهانی ده چې ریلیف په تاسو باندې ریلیف اوس موږ دا کتی چې نسرځي برځي دوه د ټیم کې چالو دي موږ یوازې تنګي خبره مونږ کړم تاسو تنګي خبره وکړه چې ټول پیډرو باندې دوه غنټې ریلیف پر کړی بیګاله شپې دوه سپور ان شاء الله اوس پوره خو سٹارټ دي او د یقین دهانی راکړه میډیا په مخ کې پولیس په مخ کې انتظامی په مخ کې دینه پس چې خپل خبره د منکرېږي دوی ډېر بیا زورور او موږ کمزوري تاسو پټه سره تعلق دی نو آیا تاسو د پټه په شران تاسو په دې خبره باندې یا ابي تاسو رابطه شوې ده ابي څومره په دې کې ام دي دا څه چې موږ دا موږ د مشرانو په هدایت کو او پټه قومي وطن پټه چې دې کې صوبای چربین سکندر آیات خان شرپو داشته پرون ما سره دا ډیسکس کړو چې ورغلم بارک اله چې د بارک وطن پکار دی تاسو لوکل لیول باندې دا شي شروع کې کوم ته ضرورت موږ به بیان پکې کو خبره اترې مخکې اوس دوی موږ نمبر مخلو چې کوم ایکشن اپریشن دی هغه له پته کې کوي چې سوینا ضرورت مشران موږ لکه ان شاء الله دا وی کار دی او موږ د خدمت ته ناشته موږ هم دې تنګي کوشش نه پای اتاباد کې نه په اسلام آباد کې لسمنټ کې پور دی واپس پر دلته ونه خپل فریاد وکاو موږ خپل فریاد کو موږ نه جګړه کو نه موږ دا کو دی ورل راکې ځکه چې پیسې ورکو په پیسو بجلی خو اصلي بجلی نه غواړو دا د ټیک ټاک څوک بل ورکې بالکل دی ورنه کې موږ بل ورکو تنګیوال بل ورکې بجلی ورکې ډیر مننه مرګري په کې مې دې کوئی بلادو کوته بجلی نشته دا بوست دي شو کې مې پوهه هم لازم طيب والله كل شيء بدك كده يا لا لا چیرمن صاحب دا ته وایا نن یو نه په ګواره په ګریډ کې اته ګولو درګه
تاسو چې دین په دغه کیسو ولا دا آیا دغه کیسو وشوه او د ریلیف لپاره په خبرنامه مخکې کوي کنه وکړي دا ټول واقعیت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عتیق الله دی، د شپیره ډیویژن چیرمن یم د هایډرو یونین. دا عبدالرحمن دا شپیره ډیویژن چیرمن یم عتیق الله او دا ما تسبیح چیرمن دی د تنگی سب ډیویژن. مونږ ته چې کله پته ولګي چې ګریډ کې حالات خراب دي او یو دغه اړخ روان دي، نو مو چیرمن صاحب رالو ګریډ ته دلته مونږ پی ډي سي سره په رابطه کې شو. نو مونږ دوی له الریډي د انټرډي پر واغې په نسلو پیډرو او په دې کې امجد بیراغ او بس هغه غوسو یا عوامو غوسه کړو چیر شو هغه راغ او هغه دغه شو بد کلامي شانو شو مواد به سره جګړه شو هغه د حالات ټولم کشیده کړل. مون بیا هم لګي اوس هم دیو صاحب لګیا دي مو ته وایو چې په نسزو باندې کم از کم د 12 بجو پورې ګنټه په ګنټه ریلیف راکړي او دا ابازو پیډر مو سره وینا روانه ده. نو ان شاء الله امید دی چې مونږ عوامو ته ریلیف ورکړو. روغ هم ځکه وکړه چې دوانه د تنګي دي، هم د زیور هم د تنګي دي، پواد هم د تنګي دي. نو ما وی اسې چې لکه دا محکمه ده، د محکمې د اړخ نه وای اف آی آر کیږي، بیا به دغه یو داشي مای ته کور ته لړ نشي، ذاتیت ته لړ نشي او د دوانو بازار شریک دی، جمعه شریک دی. نو دا غي د وجه ډي اس پي سے بلشید خان او زموږ تسبیح چیرمن صاحب او د ګریډ ډیو صاحب او د دې چې کم معزز ناظمینو ټول رالل او دا روغه مخ په خپل انداز کې وکړه. هغه نه ماپی وخته د ټول عوام مخې ته ماپی وخته. شپقدر ډیویژن چیرمن عتیق الله خان او تقی الله صاحب تاسو دغه خبره ترې وریدي او شکر الحمدلله خبره چې دنو ډېر بخه دغه سره دغه خبره ختم شوه. چیرمنان سره زما خبره چالو وه چیرې دا پیډر د دې مسله حل کول پکار دی. لاول خو نصرازی برازی یو کول پکار دی چې یو خبره شي یو موټی شي. تسلیم خان به سره ما خبر وکړه، پر اچ سره ما خبر وکړه. هغه کې بس هغه میډیا راغی کته چې را مسله ساده ریلیف ختم دی. هغه تاسو لمونږ دغه هم دا چې را مو خپل کوشش کوو. خبر انوار شبای کې بغیر خالص دیو چې براغه او خبره بس مونږ خلک کړه د کوشش د خبره دا گاوند خبره مسله مونږ خلک کړه، مونږ بیا هم کوشش کوو. اګریډ د انچارج په تور باندې بزو ول عوام داس نه دا کوم چیرې زه غوي سره دوکو کوم چې ما په خپل کور دی ولکه زه غوي سره دوکا کوم لکه زه ما خپل کور دی پاګه زه خپل کور لاول تاسو نه چې زما بجلی د اسمان را کوشو هم د دې نه تللی دا او زما د داخل کو د دې خلکو غم او زما غم یو شی دا صحیح دا دوه تاسو چې دا کوم لوډ شیډینګ دی خلک چې دنو د ګریډ نه انتظامی نه ډېر زیات چې دنو هغه ګیلی لري دا عوام چې کوم دي لکه د دوی د خبرو تاسو د کوم دا لوډ شیډینګ کوي دا په خپل ترو کوي کوم مخبر نه هدایت دي د دې عوام لکه دوی جوړه د ګریډ ول خپل اختیارات کې زمونږ یو منټ اختیار هم پدې کې نشته چې تاسو به راغلي دي بار ګریډ ته باندې انلاین میټر لګیدلی کومه ته یو کس چې رماته 15 منټو چلاو نو کوزاغه ته چلم پاره کې بیا ځه شرمېږم لکه چې ما په ایکسپلینیشن راځي دا راځي کو زما دومره وسو چې دا دومره خبره جګړه تل نو ما په پیډر پاکه ټیم چالي کړو خو پای کې ما به چالو کړو خو سال نه چې بلکې ټول عمر په شرمېدم لاغه ازاله ما کول دي مخکې هم دا کار شوی په 13 غټ اختر کې پیډر چالو شوی دي پاګه کې لکه افسران خو لکه دې بیان وګوره پای کې مونږ دا لکه اوس هم لاګیو چیرې پیډر ولی چالو شوی دي مونږ چې دا خبره په سوي طریقې سره خل شي او ټیم مسله نه ده بیو احتجاج پکار دي چې لیټرو کې ډیونو کې ډیونو ایکشن ته کې چې پراپر طریقه کوي او ټیم له تمه راځي تعالی خبرو کوم یو غنټه لې پتا لږ کې در دې مسلې حل نه دي اس ډیولا لاړ شي ایکشن لاړ شي خډیر خل کوي خلک اپروچ به خلک کې لکه د برابر پورې تعلق څنګه چې دا تعلق اشتنو لاړ دي چې ایکشن لاړ شي او بل مونږ ته چې کوم شروع لازم مونږ داغه نه اضافي یو شی نشو کولی چې مونږ تاسو چې را چالو کې څنګه چې ډاکټر په چالو چاري دخل کوتا چې وی بند کې بند موږ دا غیر انسټرکشن نه پیګه د بار اعلان شو ته دې چې کوم نوټیفیکیشن جاری شو خو لکه خلکو خو دې نه پیګې دي کې کټګری لکه د موږ د پیډر باندې زیات لکه لاسیس کې دي نو ویلې کم ریلیف ورکو دي کې 6 غنټه چې کوم پیډر دي یا 7 غنټه 8 غنټه هغه چالو دي کنټینیو چالو خو دلته موږ سره پیډر شته چې پای باندې 6 غنټه 8 غنټه لکه نه ریپی هغه بس هغه دا غځنه سټیټیو کې نور خو هغه منیجمنت ته نه ګوري کنه لکه اوس د عوامو دام ډیر غټه کې له ولټیج کم دي نو ولټیج د دې دایم چې کله ټول ورال
پاکستان چالو شي لکه اختر خو صرف زموږ په تحصیل تنګي کې نو ولټیج باغې سره خامخا ډراپ کېږي یو ګاډی ته خالي اوس غلبه چلیږي مطلب یو 50 کسان ورکې نه هغه په هغې ځای باندې کېږي نو دې دا هغې چې دا بیا هغې سره ولټیج ډراپ شي اوس عام روټین چالو دي اوس ته خپل ولټیج وګوري چېرته ښه دي خو خراب دي بالکل جی تاسو د فواد جان دغه خبره اورېدې دا د دویم فریق چې کوم ملګری و دغه خبره هم تاسو اورېدې چې د امجد زیور او د فواد جان ترمنځ چې کومه تلخ کلامي راغلی وه زړه بداوي راغلی و نو هغه مونږ د امجد بی چې کوم موقف هغه تاسو ته وړاندې کړی دی مونږ چې دی اوس دا ضروري ګڼله چې کوم د دویم فریق کوم فواد جان چې دی کوم د تنګي ګریډ سټیشن انچارج دی د هغه موقف هم تاسو ته وړاندې کوو مونږه د چیرمن کوم چې زمونږ د شب قدر ډیویژن چیرمن دی عتیق الله خان هغه خبره تاسو ته وړاندې کړې باقي چې د نو دغه خبره شروع دي چې مونږه په ټولو فیډرو باندې ریلیف ورکړو اوس هم چې د نو دغه اس ډي او تنګي راغلي دي وسره ناظمان ناسي ډي اس پی صاحب تنګي ناسي او کوشش کوي چې مشران سره ملو شي او دا ریلیف ته خامخا والی په دغه کې کامیاب شي نو دا چې دا د بر کم چې افسران دي د هغوی اختیارات دي او دغه دوی به یو ریکویسټ کوي چونکې دا نه منتخب نمایندگان دي نه دغه علاقې عوام دي او بلدیاتي نمایندگان دي نو هغوی راغلي دي او ریکویسټ به کوي دلته کې چې بهره چې دی نو دوی کم ذموار خلک دي هغوی ته ریکویسټ وکړي او دغه ریلیف ته والي ناظم صاحب دا به وایي تاسو او چا بس منګه نصر الله بھائی تاسو ډیره شکریا دا کوو ډي اس پي صاحب هم را سره ناست و سی چو صاحب هم ناست دی د وابډي چیرمن صاحب هم ناست دی همدغه بر افسرانو ته مینت کوي هغوی هم که نه نو بس په دې دیو کې چې د دوی خبره ومني ځکه چې لکه دا خو د دوی ډیپارټمنټ دی نو خو دوی د دې دپاره راغلي چې یاره جنګ شر ونه شي او د دې عوامو مسله حل شي نو به د دې دپاره ډي اس پي صاحب راغلی دی په خپله دا دوه نیمې ګنټې وشوې په دې ګرمۍ کې موږ هم یو ډي اس پي صاحب هم را سره دی دا ټول عمل هم ورسره ده نو بس کوشش کوو چې انشاءالله د ډي اس پي صاحب په وجه باندې که چېرته څه د علاقې تحصیل ته ریلیف میلو شو خو ښه به او که نه نو بس ډي اس پي صاحب خپل وس وکړو الله دې د عزت وکړي او بس زمونږ د وړاندې او د مینت او یا وس او چې وي خدای نه کړي نو پیر بابا به یې څه کړي هغه یو متل دی نو بس هغوی خپله وکړه او کو څو شوه لا ښه ده او کو نه شوه نو بس عوام زړه ته غټه غټه کېدي الله نه به خیر غواړو الله دې خیر یاره جی زه خو دا ووایم نو په کار هغوی له مو خو به زه هم یو نماینده یم خیر دی زه هم راغلی یم زه هم د پي ټي آی یو نماینده یم او مطلب دا دی چې ناظم هم یم نو داسې ده چې یا هغوی او یا زه چار دی خی لکه مونږ چې کومه خبره کوو نو هغه دوی مني خو بس د دوی دا ده چې بېوسه دي بېوسه دا دي چې دغه چې کوم ده دا منظوري دا د برې نه کېږي نو اړم دي دا یوه ګنټه وشوه ډي اس پي صاحب پکې دا ټلیفونونه کوي نو الله نه به خیر غواړو او که فرض کړئ پي ایم راشي او ایم این ایم راشي نو د هغوی به هم دوی ته مینت وي نو بس هغوی هم دی که څه زما په خیال څه رول نشته هغوی په رابطو کې هم دي خو خوند نه کوي اورې الله دې رحم وکړي په ټول تحصیل تنګي باندې بالکل جی قدرمنو کتونکو دغه خبره تاسو اورېدې او انشاءالله بیا به لا یو راځو چې دلته کې ریلیف ملو شو کوم فیډرو ته ملو شو نو یو ځل به بیا ستاسو ورور نصر الله خټک ستاسو د خپل چینل تنګي نیوز نه برای راست راځي او تاسو له به د دغه ریلیف حواله سره خوشخبری درکړي چې آیا ریلیف ملو شو په کوم فیډرو ملو شو او کنه دوی په دغه خپل کوششونو کې ناکام شو تاسو لیدلی شئ چې دوی اوس هم چې نو د مونږ ډي اس پي صاحب لګیا دی چیرمن صاحب لګیا دی کوم چې د مونږ اس ډي او صاحب دی تسبیح الله خان دی مسلسل لګیا دي کوم مشران چې دي د چا په لاسو کې چې کوم احتیاطات دي هغوی ته لګیا دي او هغوی ته ریکویسټ کوي چې دغه دی ګرمي ده اختر دی غوښې خلکو چې دی نو د قربانۍ ایښودې دي تاسو مهرباني وکړئ په دې فیډرو باندې ریلیف راکړئ نو ګورو به چې کله دوی کامیاب شي په دغه کې نو بیا به یو ځل لازم تاسو له به دغه معلومات درکړو تنګي نیوز سره اوسئ